هغه فیملیز چې چا کور شي څوک بېدرکه شي روزانه مریږي چې څوک مړ شي یک نه خو زړه په صبر شي خو چېرې قبر ته پاس کړي خو چې څوک بېدرکه شي هغه فیملي روزانه مریږي دا ډېرې مظلومې فیملیز دي او دا تر اوسه پوره تقریبا پښتون ژغورنې غورځنګ چې کلیکټ کړي دي نو دا ته 3500 پوره چې کوم دي د پښتنو مختلفو سیمو نه 3500 کسان دغه بېدرکه خلک د موږ سره لیست هم پراته دي چې مختلفو ایجنسیو سره هم شیر کړی هم دی او اوس دغه کیس دا هم نه ده دا به اوس انټرنیشنل سطح باندې هم لړاو کول غواړو موږ چې لاړ شو موږ دغه نه پوښتنه وکړو چې دغه د ولې بېدرکه کړي دي او داسې خو بېشماره هم نور دي چې هغه خو په تقریبا په 100,000 نه هم داسې پاسه به وي چې بېدرکه یې کړل او بیا مړه کړل کور ته یې راوړل ایکسټرا جوډیشل کیلینګ یې وکړو دغه کیس به هم موږ دغه ولورو دا ډېر مظلومه خلک دي او بس دا ژغورنه غورځنګ تقریبا چې اوس کومه ډیټا ده کلیکټ کړې هم ده هم ډېر داسې ځایونه هم دي چې هغه ته اوس ورتګ یا ضرورت علمزیب صاحب دا راته ووایه چې تاسو خو په ډېر زیات کار وکړم د کوم وخت نه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تحریک راپورته شوی دی تر اوسه پورې تاسو سره ډیټا څومره ده آیا تاسو سره ریاستي ادارې څه داسې کنټیکټ شوي دي او خبرو کې نستلو ته یې تاسو ته ویلي دي او څومره کسان را خوشي شوي دي دغه باره کې راته خپله موږ چې لیست جوړ کړی و بیا موږ د مختلفو ادارو سره شیر کړو انټیلیجنس ادارو سره مونږ اکشن استایور سره وشم د دوی سره دا قاتلان خو دي اغواکار دي خو دغه پښتنو په سر باندې پښتنو د پاره دا مورکې چې دا نن ژاړي دغه پاره چې چلو دغه ته څه امید ملاو شي موږ دوی سره کې هم ناستو لیسټونه مو ورسره شیر کړي دي تقریبا تر 1,000 کسان چې کم دي یا کورونه ته واپس راغلي هم دي خو اوس هم ډېر بېدرکه خلک داسې شته دی چې شته ده او بیا داسې ده چې دا کیل یې ختم کړی هم نه دی دا اوس هم دا جاری دی هره ورځ خلک اوچت کوي او بیا بېدرکه کوي بیا په دا کې داسې ده چې بزنس یې جوړ کړی دی دغه نه پیسې ګټې لګیا ده نور دا چې موږ مختلفو ایجنسیو سره شیر کړی دی موږ ته بریفینګ را کړی دی موږ بللی یو موږ ته چې دا کومه کارګردي کړې ده هغې شو کولې کوشش یې هم کړی دی موږ ته چې یار موږ دا چار وکړله موږ دا ورته وایو چې تا غیر انساني کار کړی دی دغه ته تا فرض دی چې دغه هر شی واپس راولي دغه خلک پرېږدي که عدالت یې نشي پیش کولی عدالت باندې تا تور نشي ثابتولی نور پرېږده که نه او دغه چې بیا د دغه خلک یا مرګ یا دغه نه ګټه کون کا دا پیسو دغه نه اخیسته دا خو یا هم چې غوټ جرم دی علمزیب صاحب دا راته وایي تاسو سره به اکثره خلک رابطه کوي په دغه کې به ډېر مسلمان خلک تاسو سره ملوي کې هغې دپاره تاسو څه احساسات لري هغه څه وایي څه امید تاسو نه لري زه خپل دا وایم چې تر اوسه څومره عمر زما دی ډېرې کهانې ما اورېدلې دي خو زه دا وایم چې که چېرې مظلوم په د دنیا باندې په ټوله زیات مظلوم دي نور دا مظلوم دغه داسې مرکې دي دغه خندانونه دي چې چېرې څوک بېدرکه شوي علمزیب صاحب تاسو چې د کوم کار کوي د میسنګ پرسن باره کې ډېر په دلچسپي سره تاسو روان یې آیا تاسو به دغه کوشش یا دغه مبارزه به همدغسې جاري وساتئ بېشکه دا خو بس موږ ته د ژوند یا مقصد میلاو شوی دی او دا مقصد زه کله هم بېلول نه غواړم او انشاءالله چې تر څو پره په موږ کې سیاوي د پښتون ژغورنې غورځنګ هر غړی هر پښتون دغه به دا مبارزه کوي که زه نه وم بل به یې کوي چې دا خاوره نه وم خو چې دا خاوره یک ور زه ژوندی وم انشاءالله تر اخره پورې به اخره تپوس به کوو د پښتون ژغورنې غورځنګ راپاڅېدلی دی آیا تاسو څه ګڼئ چې د دې سره پښتانه راویښ شول پښتونو خپل حق وغوښتل زده کړل دا به نور تاسو سره څومره خلک د مظلومان خلک راپاسي څه امیدونه لرئ زه خو دا وایم چې ګوره دغې معاشرې حصه یو مونږ څه داسې نه وو چې لیا د بل ځای نه راغلي وو دغې معاشرې دغې خاورې بچیان یو مونږ لیدلي وو چې مخکې څه حالات وو تر اوس څه حالات دي اوس خو مظلوم داسې دی چې مظلوم یې بلکل ورغلی دی ته غاړه ته لاسونه ورچولي دي بیا په ګریبان رانیولې دی دا تبدیلي چې کومه د پښتون ژغورنې غورځنګ د برکته دی او دا زه ډېر خوشایند ګڼم دا چې مخکې به د پښتنو دپاره د اصلي ازادي چې کومه ده د دغې سبب به ګرځي علمزیب صاحب ډېره مننه شکریه ډېره مننه شکریه